बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रानो मासिरीनो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाह ताला दे वکړي چې روغ جوړ یاستئ. ګرانو محصلینو د هضمي سیستم فزیالوجي باندې انشاءالله خبرې کوو. د تیرو درسونو په امتداد باندې راځو موږ اول لومړي فصل ته. لومړي فصل کې موږ او تاسو اکثر عمومیاتو باندې خبرې کوو او بیا وروسته انشاءالله سټپ وایز مخکې ځو. د هضمي سیستم دنده چې کوم ده د بدن انساجو لپاره د اوبو، الکترولایتونو او نورو غذایي موادو برابرول دي. البته دا کار دا په دوامداره ډول سره باید وکړي تر څو بدن چې کوم دی هغه بدن ته سالمه غذا ورسیږي او بدن د هغې نه خپله انرژي لاسته راوړي. نو د دې کارونو لپاره چې انساجو لپاره د اوبو، الکترولایټونو، ویټامینونو، کاربوهایډریټس او همدارنګه پروټینونو او همدارنګه شحمیاتو برابرول دي د بدن لپاره. نو دغه وخت کې هضمي سیستم باید ځینې کارونه ترسره کړي. په هضمي سیستم کې غذایي مواد باید حرکت وکړي په هضمي سیستم کې، خو دا حرکت باید په یو مناسب سرعت سره انتقال شي مواد کې. دویم په هضمي سیستم کې هضم کوونکي مواد باید افراز شي. دریم د هضم شوو موادو جذب، یعنی کوم مواد چې هضم کیږي هغه باید جذب شي. څلورم د جذب شوو موادو انتقال د وینې په واسطه، یعنی کله چې مواد جذب شي بیا د وینې په واسطه د بدن مختلفو برخو ته انتقال شي. او پنځم د البته دا د پورتنیو فعالیتونو کنټرول. د پورتنیو فعالیتونو کنټرول، البته دا پروټیني لیکل شوی دی خو دا پروټیني نه دی. د پورتنیو فعالیتونو کنټرول د عصبي او هورموني سیستمونو په واسطه. یعنی دغه څلور پورتنۍ برخې چې کوم دي دا خپله سرته نه رسیږي. دا یو کنټرول کوونکي برخه لري چې هم پکې عصبي سیستم شامل دی او هم پکې هورمونونه شامل دي چې انشاءالله وروسته ورباندې بیا خبره کوو. کله چې موږ هضمي سیستم مطالعه کوو نو هضمي سیستم په دې درې موضوعګانو کې مطالعه کیږي یا هضمي سیستم په درې برخو کې مطالعه کیږي. اوله خبره چې کوم ده هغه د هضمي سیستم حرکي فعالیت دی. بله برخه یې د هضمي سیستم افرازي فعالیت او دریمه برخه چې کوم ده هغه په هضمي سیستم کې د داخل شوو موادو هضم او جذب، یعنی د کوم مواد چې بدن ته داخلیږي خصوصا هضمي سیستم ته دا باید اول تجزیه شي او بیا جذب شي. د هضمي سیستم جوړښت ته راځو. د جوړښت له نظره د دوه برخو څخه جوړ شوی دی. یو یې هضمي کانال یا الیمنټري ټیوب دی او دویم چې کوم دی د هضمي سیستم ملحقات دي چې بیا په دې کې جدا مثلا ځیګر، پانکراس، سلیوري ګلینډز وغیره پکې شامل دي. په هضمي کانال کې بیا دا د موت نه شروع کیږي، د خولې نه شروع کیږي تر انسه پورې، یعنی موت، فرنکس، ایزوفیکس، سټامک، سمال انټسټاین، لارج انټسټاین، ریکټم او انس. دا ټولې برخې چې کوم دي دا زموږ استاد سره په څه شي کې شامل دي؟ په الیمنټري ټیوب یا هضمي کانال کې. مخکې مې ویل چې هضمي سیستم ملحقات کې یا اسوسییټ غړي چې کوم دي ځیګر یا لیور، پانکراس یا پنکریاس، سلیوري ګلینډز، همدارنګه ګال بلیډر یا صفراوي کڅوړه، سپلین یا تورې دا پکې شامل دي. د هیسټولوژي له نظره تاسو ګورئ محترمو ډاکټر صاحبانو چې دغه جوړښت تاسو به هیسټولوژي کې هم په تفصیل سره ویلی. دغه یو ټیوب ماننده جوړښت دی د هضمي کانال چې د داخل نه خارج ته بیا د دغه برخو څخه جوړ دی. مثلا میوکوزا ده، سب میوکوزل برخه ده، فلکزس دی البته، سب میوکوزا برخه ده، سرکولر مسل لیر ده،
ماینټریک پلیکزس دی، لاګیچیونل مسل لیر دی او سیروزا برخه ده. باید په یاد ولرو چې سب میوکوزل پلیکزس برخې ته انټرنل پلیکزس یا میزنر پلیکزس هم ویل کیږي چې وروسته ورسره موږ تاسو ورنه انشاءالله یادونه کوو. ماینټریک پلیکزس یا ایربخ پلیکزس یا ایکسټرنل پلیکزس ورته هم ویل کیږي چې دغه موږ سره بیا ډېر ارزښت لري په خصوصا په عصبي سیستم کې دغه 2مه شماره او 5مه شماره. نو دا باید موږ تاسو ډېر په دې باندې فوکس وکړو او ذهن ته یې وسپارو. تاسو په دې برخه کې ګورئ چې دغه میوکوزا برخه ده چې دا د ټولو داخلي برخه ده، ورپسې سب میوکوزل پلیکزس دی یا میزنر پلیکزس. میزنر پلیکزسونه برخه دغه دي، بل چې کوم دی هغه سب میوکوزل لیر ده، سب میوکوزا برخه ده دغه برخه. ورپسې څلورمه چې کوم ده سرکولر مسل لیر دی، سرکولر مسلس دغه دي تاسو په دې شکل کې ګورئ. همدارنګه ماینټریک پلیکزس یا ایربخ پلیکزس یا ایکسټرنل پلیکزس دی. ایکسټرنل پلیکزس یا ماینټریک نرو پلیکزس چې کوم دی دغه برخې دي تاسو ګورئ. او د دې نه علاوه چې کوم دی هغه شپږمه لاګنیچیونل مسل لیر دی. لاګنیچیونل مسل لیر دغه دي چې تاسو په دې شکل کې ګورئ. او اخرنۍ طبقه چې کوم ده هغه سیروزا برخه ده چې دغه ده. نو دغه شکل او دغه په ترتیب سره د داخل نه خارج خواته ترتیبوار جوړښت د هیسټولوژي له نظره. د کلسیم ایون او عضلي تقلص. د کلسیم ایون عضلې ته داخليږي او دا بیا د کالمودولین پروټین سره یوځای کیږي چې په نتیجه کې تقلص رامنځته کیږي. سلو ویوز نشي کولای چې کلسیم عضلې ته داخل بلکې سوډیم داخلولی شي. سلو ویوز یو ډول ویوز دي چې دا په هضمي سیستم کې په رامنځته کیږي او دا په مسلسل ډول باندې وي. نو د دې دا بیا کمزوري وي، دا بیا نشي کولای چې کلسیم دلته داخل شي، خو البته څه شی داخلولی شي؟ سوډیم داخلولی شي. سپایک ویوز چې بل ډول ویوز دي کولای شي چې کلسیم عضلې ته داخل کړي. ښه، اوس خبره دا ده چې دلته اوس کلسیم په څه ډول باندې تقلص رامنځته کوي؟ کله چې کلسیم مسل فایبر یا عضلي لیف ته داخل شي نو د کالمودولین پروټین سره یوځای کیږي، او کله چې د کالمودولین پروټین سره یوځای شو نو مسل کنټرکشن رامنځته کوي. سلو ویوز مخکې مې ویل چې نشي کولی چې کلسیم داخل کړي، خو البته پوټاشیم داخلولی شي. په د هضمي لارو د ملسا عضلو ټونیک تقلصات. ګرانو محصلینو، په هضمي سیستم کې په مختلفو برخو کې یو ډول ټونیک کنټرکشنونه رامنځته کیږي. دا ټونیک کنټرکشنونه په حقیقت کې ریتمیک او دوامداره تقلصات دي چې د دقیقو څخه واله تر ساعتونو پورې دوام کوي. د سلو ویو سره کوم ارتباط نه لري. چې د سلو ویو سره کوم ارتباط نه لري نو څه شی د دې سبب کیږي؟ لاندې فکټورونه د تقلصاتو په رامنځته کېدو کې رول لري. د کومو تقلصاتو؟ د ټونیک. یو کانټینیوس سپایک پوټنشیل، البته کانټینیوس یا مسلسل سپایک پوټنشیل د دې سبب کیږي. او دویم سموث مسل سټیمولیټرز، د ملسا عضلاتو تنبیه کوونکي منشاوې چې کوم دي، کوم فکټورونه چې کوم دي. او همدارنګه عضلي الیافو ته په مسلسل ډول په دوامداره ډول د کلسیم ایون داخلېدل. دا هغه څه دي چې د ټونیک تقلصاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي. راځو اوس موږ تاسو د هضمي لارو د داخلي عصبي سیستم جوړښت باندې خبره کوو. انټریک نروس سیستم یا ENS یو ځانګړی عصبي سیستم دی چې هضمي سیستم کې شتون لري
او لاندې برخې لري. مخکې مې وویل په تیر سلاید کې external plexus یا aerobuck plexus یا myenteric plexus which control gastrointestinal movements کوم چې د هضمي سیستم د حرکاتو مسؤلیت په غاړه باندې لري. دویم چې کومه برخه ده هغه internal plexus یا mesenteric plexus او یا submucosal plexus دی which control gastrointestinal secretion کوم چې د هضمي سیستم د افرازاتو د کنټرول وظیفه په غاړه باندې لري. یعنی په مجموع کې زموږ ستاسو سره انټریک نروس سیستم چې کوم دی دا یو ځانګړی عصبي سیستم دی چې په هضمي سیستم کې شتون لري او د دوه ډوله پلکزسونو څخه جوړ دی چې یو ایکسټرنل پلکزس او دای بیا نور نومونه او بل انټرنل پلکزس. د ایکسټرنل پلکزس وظیفه دا شو چې دا د هضمي سیستم حرکاتو د کنټرول وظیفه په غاړه باندې لري او انټرنل پلکزس چې کوم دی دا بیا زموږ ستاسو سره د هضمي سیستم د سیکریشنز یا د افرازاتو لپاره مسؤول دي. د ایکسټرنل او انټرنل ظفیرو خصوصیات یا د انټرنل او ایکسټرنل پلکزسونو کریکټرز یا خصوصیات. ایکسټرنل پلکزس ته راځو. ایکسټرنل پلکزس د تنبیه کوونکو الیافو اغیز: اول د ټونیک تقلصاتو زیاتوالی، دویم د ریتمیک تقلصات د شدت زیاتوالی، دریم د ریتمیک تقلصات د شمیر زیاتوالی البته په خفیف ډول، څلورم د سیالۍ د انتقال د سرعت زیاتوالی. همدارنګه نوموړي ظفیرې ځینې نهي کوونکي نیورو ټرانسمیټرز هم افرازوي چې د مؤثرو د نهي کېدو یا انهیبیشن سبب کیږي لکه وازو اکټیو انټسټینل پولی پیپټاید یا VIP. بل چې کوم دی هغه انټرنل پلکزس ته نوموړي ظفیره د هضمي سیستم افرازاتو د کنټرول په واسطه د هضمي سیستم وظایف کنټرولوي. دغه پورته برخې چې کوم دي دا د ځینې د خصوصا ENS چې کوم دی د ځینو فکټورونو په واسطه تنبیه کیږي لکه فود یا غذایي موادو په واسطه تنبیه کیږي، دویم کیمیکلز یا کیمیاوي موادو په واسطه تنبیه کیږي او دریم چې کوم دی هغه اریټیشنز یا تخریش د هر سبب چې تخریش رامنځته شي نو دغه کېدای شي ایکسټرنل پلکزس یا انټرنل پلکزس یا په مجموع کې ENS انټریک نروس سیستم چې کوم دی دا سټیمولیټ کیږي یا تنبیه کیږي. په د ENS په واسطه لاندې نیورو ټرانسمیټر افرازیږي. دغه نومونه دي ډاکټر صاحبانو، مثلا اپینفرین، نان اپینفرین، اسټایلکولین، ATP، سیروتونین، ډوپامین، کولسیسټوکاینین، سبسټانس پی، لیوینکاپالین، میټنکاپالین، بامبیسین، VIP، سوماتوستاتین. انشاءالله په تفصیل سره د هرې برخې بیا په جدا جدا برخو کې فعالیتونه لري او جدا جدا برخو کې انشاءالله موږ تاسو ورباندې بیا خبره کوو. راځو اوس اټونامیک کنټرول اف GIT ته. په مجموع کې مخکې دی نه چې اټونامیک کنټرول اف GIT باندې خبره وکړو، کنټرول اف ډایجسټیو سیستم باندې باید خبره وکړو. د هضمي سیستم په کنټرول باندې هضمي سیستم په عمومي ډول سره د دوو سیستمونو په واسطه کنټرولېږي چې یو اټونامیک کنټرول چې یوه برخه یې دا ده او بل هارمونل کنټرول یا د هورمونونو په واسطه چې وروسته به انشاءالله موږ تاسو ورباندې خبره وکړو. اټونامیک نروس سیستم چې کوم دی یا خودکاره عصبي سیستم چې کوم دی دا بیا په خپله د دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې پاراسمپاتیک اعصاب دي او بل چې کوم دی هغه سمپاتیک اعصاب دي. اول راځو پاراسمپاتیک اعصاب. پاراسمپاتیک اعصاب بیا په دوه برخو باندې ویشل شوي. یو یې قحفي پاراسمپاتیک عصبي الیاف دي چې دا مرۍ، معدې، پانکراس او د غټو کولمو لومړۍ نیمایي برخه او د وړو کولمو دوی کمې برخې ته راغلي دي. یعنی په مجموع کې پاراسمپاتیک اعصاب دغه برخې چې کوم دی دا سټیمولیټ کوي او انرویټ کوي، بخښنه غواړم انرویټ کوي.
بل چې کوم دی هغه ساکرل برخه ده یا عضوي برخه ده. عصبي الیاف دي چې دا بیا د دویم دریم او څلورم ساکرل سیګمنټ څخه منشا اخلي او د پیلویک عصب له لارې د غټو کولمو دوهمه نیمایي برخه تعصیبوي. دغه عصبي الیاف بیا په ډیفیکیشن کې هم زیات ارزښت لري. یعنې که موږ او تاسو داسې ووایو چې پاراسمپاتیک عصبي سیستم چې کوم دی دا کوم چې پارا سمپاتیک برخه ده دا لسم قحفي زور دی او اګس عصب دی او ساکرل باندې خو خبره وکړه. پارا سمپاتیک نم یادونه وکړه چې مرۍ، معده، کوچنۍ کولمې، پانکراس، همدارنګه د غټو کولمو پرکسیمل برخه، د اسندنګ کولون او همدارنګه د ټرانسورس کولون نیمایي برخه دا د دې په واسطه تعصیبیږي او باقي پاتې برخه چې کوم ده هغه چې د ټرانسورس کولون کومه برخه پاتې کیږي نیمایي او ورسره ډیسندنګ کولون دی، سیګمنټ دی، ریکټم دی، دا ټول د بیا د ساکرل برخې په واسطه کنټرولیږي. دویم چې کوم دی هغه سمپاتیک اعصاب دي. سمپاتیک تعصیب چې د T5 څخه واله تر L2 پورې سیګمنټونو څخه منشا اخلي په هضمي سیستم کې نهي کوونکی تاثیر لري. سمپاتیک اعصاب په هضمي سیستم باندې خپل تاثیرات په لاندې دوه ډولونو سره ښکاره کوي. یو مستقیم تاثیر دی چې د اپینفرین او نان اپینفرین په واسطه رامنځته کیږي او مستقیما یو برخه کې افرازیږي او خپل مستقیم تاثیرات ښکاره کوي. دویم چې کوم دی هغه د ANS په ذخیرو باندې د اپینفرین او نان اپینفرین تاثیرات دي. یعنی اول دغه اپینفرین او نان اپینفرین په انټرنل پلکسس یا ایکسټرنل پلکسس باندې تاثیر کوي او بیا عمل رامنځته کیږي. نو ځکه دا بیا په انډایرکټ کې راځي او دی په ډایرکټ کې راځي. یعنی مستقیم تاثیر او غیر مستقیم تاثیر. غیر مستقیم تاثیر بیا بارز دی نسبت مستقیم تاثیر ته. د هضمي لارو اپیرنٹ حسي عصبي الیاف. د هضمي لارو څخه درې ډوله اپیرنٹ عصبي الیاف خارجيږي. هغه عصبي الیاف چې جسم یې د ANS په ذخیرو کې وي دغه الیاف د لاندې فکټورونو په واسطه بیا تنبیه کیږي. مثلا د کولمو پراخواله، میکوزل ممبرین اریټیشن یا د مخاطي غشا تخریش او همدارنګه کیمیکل ان انټسټاین لومین د کولمو په لومین کې د کیمیاوي موادو موجودیت. دویم ډول هغه عصبي الیاف چې جسم یې په ANS کې وي مګر اکسون یې د ANS د لارې د سمپاتیک اعصابو پارا ورټبرل عقداتو ته رسیږي. او دریم ډول بیا هغه عصبي الیاف چې جسم یې د سپاینل کارډ د ډارسل روډ په عقداتو کې موجود وي. نو دا درې ډوله حسي الیاف شو. ګیسټرو انټسټینل ریفلیکس. اول هغه کسان چې په مکمل ډول په ANS کې وي. دویم هغه کسان چې د هضمي سیستم څخه منشا اخلي او په پاراورټبرل عقداتو کې تحلیل کیږي لکه ګیسټروکولیک ریفلیکس. نوموړي هغه کسان د معدې څخه منشا اخلي او د کولون د تخلیه سبب کیږي. انټیرو ګاستریک ریفلیکس. نوموړي هغه کسان د کولمو څخه منشا اخلي او د معدې د حرکاتو د نهي کېدو سبب کیږي. همدارنګه کولونو ایلیل ریفلیکس. نوموړي هغه کسان د کولون څخه منشا اخلي او د ایلیوم د تخلیه کېدو څخه مخنیوي کوي. یعنی دغه زموږ استاد سره په دویم ډول کې شامل دي. دای مثالونه دي. دریم ډول هغه کسان بیا هغه کسان چې د هضمي سیستم څخه منشا اخلي او د CNS ته انتقالیږي لکه الف. هغه کسان چې د معدې څخه منشا اخلي او د معدې د فعالیتونو د کنټرول سبب کیږي. دویم د درد هغه کسان چې د ټول هضمي سیستم د نهي کېدو سبب کیږي. بل ډیفیکیشن ریفلیکس چې سایله د کولون او ریکټم څخه منشا اخلي او سپاینل کارډ ته انتقالیږي. نوموړي هغه کسان د کولون، ریکټم او بطني عضلاتو د شدید تقلص سبب کیږي چې په نتیجه کې ډیفیکیشن یا تغوط صورت نیسي. نو دا و درې ډوله هغه کسان زموږ استاد سره چې ور باندې خبرې وکړي. ان شاء الله په د هضمي لارو حرکاتو هورموني کنټرول باندې او ورپسې بیا
ازمیلانو کې وظیفوي حرکاتو ډولونه او دغه ټولو شیانو باندې به بیا په بل لیکچر کې انشاءالله خبرې وکړو. د اوس لپاره به انشاءالله دومره کافي وي. الله مو روغ لره، خوشحاله اوسئ. که په کومه برخه کې ستونزه وه، مشکلات و، انشاءالله ما سره په تماس کې شي، مشکلات به حل کړو انشاءالله. خوشحاله اوسئ. په مخه مو